أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سورة بنی اسرائیل 94 نمبر آیات ہے. وما منع الناس او ندی منکڑی خلقو لرا یؤمنو دا چه دوی ایمان راوڑی اذ جاءهم الهدى کلا چراشی دوی تا ہدایت الا مگر ان قالو دا چه دوی ابعث اللہ را لگل دے اللہ بشر الرسولا بندل را رسول. آیات مبارکہ مطلب دا دے چی مخی دا وی پیغمبر دی مونگ تا اللہ و پرشتے مخامق حاضری کی نمونگ بدد پیغمبر تسلیم دیرو خلقو دا پیغمبری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دی وجن انکار کو. دویم انکار دا پیغمبر علیہ السلام نا دا دی وجن چاغان نبی علیہ السلام سنگ اللہ پیغمبر را لے گلے مونگ دا خبر نمانو کہ اللہ پیغمبر را لے گلے مونگ تا دا پیغاماتو دا پارنو فرشتے لگی وی د فرشتونو به یو فرشتم پیغمبر مقرر کړی و او چې د پیغمبر مقررونو په مونږ کې څه چل دی مونږ یې ولنه مقررو نو د پیغمبرانو انکار داغه بشریت دی چې مونږ دا نه منو چې په مونږ کې د پیغمبر راشد الله بلکہ کد اللہ پیغمبر راتلین و دا فرشتون مقرر وا نمونگ بمانے لیوا مونگ دا خو پیغمبر دا رسول دا اللہ خو بشر دے دا غیر جواب اللہ فخپل ورکے قل تورتوا پیغمبران لو کان فی الارض کوے پزمکہ کی ملائکتن فرشتے یمشونا چگرزیدے مطمئنینا پارام سرو سیدن کے لنزلنا علیہم من السماء نخام خامون برا لگلو پذی باندے من السماء داسمانا ملک الرسولا فرشتہ پیغمبران. آگے جواب اللہ کو مختصر الفاظ کی داور کو مسلمانانو ویتاسو چوائی ممد دے محمد علیہ السلام پیغمبری نمانو زکدے کو بند دے او کہ اللہ تعالی پیغمبر را لے گلے مدے فرشتونو بے مقرر کریوان نولی پدیزمک باندی فرشتیو سی کسا دا دیو جن اللہ تعالی بندگانو تا دا بندگانو نا پیغمبر مقرر کو. قرآن مقدس کے اللہ فرمائی مونگ تاسو تا پیغمبر را لے گلے دے من انفسکم ستاسو دا جنسنا ستاسو پشاندی او بند دے و اللہ تعالی منتخب کرے دے پدے ٹولو کی. گورے مسلمانانو زمونگا استاسو دا اہل سنت والجماعت سنی مسلمانانو عقیدہ دادا چے پیغمبران دا اللہ برگزیدہ مخلوق دے دا اللہ تعالی منتخب شدہ مخلوق دے. تمام پیغمبران د نبوت نہ مخ کی او د نبوت نہ ورستو د ہر قسم گناہ نہ پاک دی. بعضی پیغمبرانو ته بدل دی وی یا بعضی پیغمبران منی او بعضی نه منی دا عقیده د کفر ده. د مسلمانانو عقیده تمام انبیاء کرام د نبوت نہ مخ کی او د نبوت نہ ورستو الله د هر قسم گناہ نہ پاک ساتلی دی. دا زمونږ استاد د نبوت عقیده وایي
نو که په دې ځمکه کې فرشتي وینو الله با پیغمبر فرشتہ را لېږلی و نو انسانان دي نو د دې وجنه الله هر یو قوم ته دا غوی د جنس نه پیغمبر مقرر کړی دی او په دا غوی په جبه کې ورته الله احکامات بیانوي چې دوی په خپوش قل او پیغمبرا کفا بالله شهیدا ورده الله تعالی گوا بینی پمن زما کې و بینکم او پمن زستاسو کې انه یقینا الله پاک کان دے بعباده فخلو بندگانو باندې خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے ومن یهد اللہ اغسور چی ہدایت و توکی اللہ تعالی فهو المهتد ندغا پکامل ہدایت دے دغلار مندلی دا ومن یضلل او چال چی گمراہ کی اللہ فلن تجد لهم هچربات بیانم امید دوی د پارا اولیاء دوستان مددگاران من دونه سوا د الله نه آیات مبارکه مطلب دا ده الله چې چاته هدایت وکړي دا کامل هدایت او چې الله سو گمراه کی نو بیا په تمام مخلوقاتو کې اغله سو هدایت نشي کولای وای چې الله یې گمراه کی وای دا چاپلار نشي پلار کولای او چې الله یې پلار کې نو سو کې گمراه کولای نشي ونحشرهم يوم القيامه او راجم وکوم لرا چې الله گمراه کی په دنیا کې سو ونحشرهم او راجم وکو دوی لرا یوم القیامت پورز د قیامت باندې علا وجوههم فمخنو د دوی باندې عمین راند و بکمن او چاړاګان و سمن او کانا ګوره مسلمانانو انسان لا الله تعالی نورم ډیر اندام نور کړی دی بیا باندامونو کې سترګې غوګونه او جبول خاص کړه علماء کرام ذکر کوي په دنیا کې د هدایت د حاصلولو درې غټي ذریعہ دي یو سترګې دي دویم جبدا او دریم غوګونه دي او چې کله یو انسان په دنیا کې د ځوانه د حق او د هدایت د حاصلولو لپاره نه استعمالي خو د نفس د فائدې لپاره د آخرت د فائدې لپاره نه استعمالي نو د قیامت پر ورځ باندې هغه انسان چې په دنیا کې سترګې د حق د پیجندو لپاره نه استعمال کړي څه مطلب موږ سترګې استعمالو خو غلطو سيزونو ته پیګورو د سحر نه تر ماښامه پورې د ډېرو مسلمانانو نه تاسو وکړه وای تا نن د خپل سترګې د ګناه په کار کې څومره استعمال کړي دي او کله ثواب په کار کې نو تاسو به اکثر داخله کوئ یره مونږ نن تلاوت نه وکړو نن مونږه نیکی کار ته چته نه وکړلې نن مونږ په جبه باندې چته ذکر دومره نه وکړل که څومره چې مونږ ګناونه کړی په دې سترګو مونږ موبایل کې غلطو ته کتلې په دې غوګونو باندې مونږه غلط ډیره اورېدلې په دې جبه باندې مونږ غیبت کړی کنزل به وکړي نو څومره چې انسان په دنیا کې د هدایت ذریعہ غلط استعمالي رونو الله به د قیامت پر ورځ وړاند کانا او چاړاګان راپورته کی ورپسې ماواهم جهنم زید دی جهنم ده کلما هر کلا خبت چمړي شي لمبه د جهنم زدناهم سعيرا نمون بزیات کو دی لرا دا لمبه تب خوشاليږي چې دا اور مړی بلیږي سوخ بعد بمړ شي الله وای دا جهنم اور بمړ کیږي مونږ به زیاتو ذالک جزاؤهم دا سزاګانې د دوی دي بانهم کفروا بیااتنا په دې وجہ چې دوی کفر کړو پایاتونو زمون باندې وقالو او دی ویلو اذا كنا کلا چې مونږ شو عظامن هډو کی ورفاتن زره ائنا لمبعوثون ايامبا خامخرا پور تکړلې شو خلقا جديدا په پیدایش نوی سران اولم يروا ايدو نګوري
سوچ او فکر نکي ان الله الذي جل غذاب دے خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه قادر قدرت والا دے علا پدې خبر باندې ای يخلق مثلهم چې پیدا کی پشان د دوی دا چې الله پیدا کړی نو ستامخ کې الله سره سنقل نو ستانه ګټو او تصویر او شکل نو بغیر د نقشین او د نقل نه الله پیدا کړی وس الله ختم کړی بیا دې نشي پیدا کول په دغه نقل اوس په دغه نښانه موجود ده شکل شبهات خو موجود ده قبر او ذرات او اډو کې خودشتا نو الله په دې قدرت والا دی چې تاسو په شان بیا را پیدا کړي وجعل لهم وغرذ لرا اجلا نیتا لا ریب فیه چې شک نشته په دې کې فابى الظالمون نو انکار کړه د ظالمانو د هر کارنا الا کفورا مگر انکار نه دې کړه د کفر نه د الله د هر قدرت نه انکار کیږي خو د کفر او د بيدینه نه چا انکار نه دې کړه قل وا پیغمبران لو انتم تملكون کیتاسو واغداران خزائن رحمت ربی د خزانو د مهرباني د رب زمان اذا لامسكتم نو بدغه وخت بخامخ تاسو بن کړی دغه خزانه خرج کول لرا خشیت الانفاق د وجه د یریدو د خلاصي دونا ولی وکان الانسان قتورا انسان دې ډېر تنگ زړه قتور چې په هر څه باندې کنجوستیا کوي سبحان ربک رب क्या